چې په کوم تندي کې په کوم سجده لګېږي او ټول تندونه د دینه مخاوره نه وایي فتمسح الملائكة تلك المواقع فلا يذهب التراب منها فرشتي وآغذ المسكي تدبير والمسكي لا سنة بكره ولكن دا آغذ زيوننا تنجبان جسدنا مسلمان من لغوالي تدور التدبينا تسجيل جنبا خورنا لكي فينادي لهم يا ملائكتي اوان بوقت مولا جل مجدود طرف نراشي کہ اے وما ملائکو لیس ذالک التراب من قبورهم دار دې قبور خاور نرا د دې قبور خاور نرا چې تاسو دې کوي انما هو تراب محاريبهم دار دې د محرابونو چې کوم محرابونو کې ورته سجدي لګول د هغه خاور سبحان الله لکه دې سبحان الله جرا خلق لدین افسوس پکار سوچ چې الله تسجدي نه لګي تدغه سجدو څومره قدر دی مولا جل مجدوزا فرشتو ته فرمایي چې یا ملائکتی لیس ذلک التراب من قبورهم دا دې په قبول خاور نه لګي تاسو دې لګوي انما هو تراب محاريبهم دا دې محرابونه خاور دې لګولي نه تا خاور په تقدیر پورې دی شوی دعوه دا خور دینه چې دې په تدبیر باندې پاتای دعوه عليهم تقريبا لا خور حتى يعبروا الصراط ترجو چې دې په صراط باندې تیر شي ويدخل الجنة وجنة داخل شي حتى من نظر إليهم ترديها لجسوك بطلوله يعرف فيه أنهم خواص عباد جلال ما خاص بندگان هذا ما خاص بندگان يرى المؤمنان المباركين الإله العالمين جل من دهود دارنا فقال وقت جكال بنا تدهور نباسي لا بصورة تفترين بينا دا ډېره ښکلې جمله ده الله جل مجدوه ملائکو ته فرمایي چې یا ملائکتي لیس ذلک التراب من قبورهم اے زما ملائکو دا خاوره دې د قبرونو خاوره ده تاسو د تدبیر لري کوي دې د سجدو د ځایونو لري کوي انما هو تراب محاريبهم دا دې د محرابونو خاوره ده کوم محرابونه چې دې ما د عاجزۍ سجدې لګولې د عبادت سجدې لګولې دي هغه خاوره په تدبیر پورې دعوه عليهم دا خاوره دې چې په دې باندې په تدبیر باندې پرتاوي حتى يعبروا الصراط تروي چې دې په صراط باندې تیر شي صراط عبور کی ويدخل الجنة وجنة داخل شي حتى من نظر إليهم ترديها لجسوك بالدعوري يعرف ربه أنهم خواص عباد جلال ما خاص بندگان اللهم اجعلنا منهم دین رشد فكتاب غير العلماء إذا خبروا بكذا المبشرون ثلاثة زيد والكفر كثري ذكرت أن آيات كلامي دي كلام وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نبدي کی المبشرون ثلاثة زيد والكفر كثري دعوتنا نمبر 1 محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سیر ورتے ہوئے كما قال الله تعالى وبشر الصابرين لك الله جل جلاله فرمائے جو وبشر الصابرين زمان ہو صبر کرو کو تزیر ہے دویم نمبر والملائکة في وقت النزع او دویم نمبر فرشتي
لقسم الله جل مجده فرمائي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وزير واقعي باغ جنت سرا د کوم چې په دنیا کې تاسو سره وعده کړی شي نو دا په ملائکه راځي دا زیرو په واسطه او دریم نمبر والله تعالی بذاته او الله تعالی جل جلاله بخبر ذات مقدس سرا زیر ورکوي كما قال الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه الله تعالى جل جلاله بدين تزیر ورکوي بخبر رحمت ورضا منتیسا چې د مولا جل جلاله د طرف نه بخبر د زیر چاته ملوشي دا څومره بخت ورکړي دا دې قسمه زیر ورکوي دارنگی علامہ عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین کی نور وضاحت فرمائی ہمارے حضرت اللہ سبحانہ بیان اس دے مبارک نور وضاحت فرمائی يقال البشارة عند الموت على 5 أوجه بشارت مطلب په وخت کې 15 قسمه باندې زیری په وخت مرګ کې په وخت ځنکدن کې دا په 15 قسمه باندې الاول بعامة المؤمنين اول داعیه د عام المؤمنانو لپاره زیری يقال لهم لا تخافوا بتأديب العذاب يعني لا تكون بالعذاب ابدا اول بشارت عام المؤمنان لپاره چې دوی ته وایي چې یریږي ما د دایمي عذاب د همیشه والی عذاب تاسو لپاره نشته یعنی تاسو د همیشه په عذاب کې نه اوسئ ويشفع لكم الانبياء والصالحون او انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات او اولیاء کرام نیکان صالحان خلق استاذ شفاعت کا استاذ شفاعت کا سبحان الله ولا تحزنوا او ان تنكيل متصلات على فوق الثواب وفوق يدل الثواب من تنكيل ایمان ذکر تاسو دوا یعنی گناہگار ہوئی ہو کہ تم نے کہ اعمال خود علی ثواب کرتے ہیں علی کا ہے ظاہر ہے وابشروا بالجنة او بجنت سرزیر اللہ یعنی مرجعکم الجنة استاثر واپس کیدو یہ جانا جانا ہے نو چې دا زیر چاته راشي نو دا څومره بختور خلک والثاني او دویم بشارت چې للمخلصين دا د اخلاص کوونکو بندګانو لپاره يقال لهم لا تخافوا على رد اعمالكم دوی ته وایي چې تاسو نه یریږئ په رد اعمالو خپلو باندې چې ستاسو عملونه به رد شي ضایع شي فإن أعمالكم مقبولة پس یقینا ستاسو اعمال او دربار د پروردګار جل مجده قبول کړي شي ولا تحزنوا على فوات الثواب او د ثواب په کېدو باندې مه کېږئ فإن الثواب مضاعف لكم ستاسو ثوابونه چې دي دا چند کړي شي ډبل کړي شي دي چند ثواب الله تاسو ورکړي تاسو مخلصین وابشروا بالجنة او بجنة سرزیر سبحان الله والثالث او دریم نمبر بشارت چلے للطائبین دار القربانستون کو خلق دبارا يقال لهم لا تخافوا على ذنوبكم دين برويني شيئا ما تحملوا منامون باندې فإن ذنوبكم مغفورة استاسو منامون بخريشين سبحان الله ولا تحزنوا على قول الثواب على ما فعلتم بعد التوبة او
کېږي نه په کېدلو د ثواب باندې هغه چې تاسو د توبې د رشد کوم عملونه کړي دي د هغې په ثواب ممکن کېږي ما ځکه یبدل الله تعالی سیئاتکم الی الحسنات الله ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي سبحان الله الله ستاسو ګناهونه په نیکو بدلوي مغفرت کېږي او د دې سره سره وابشروا بالجنه جنت سره زیری واخلئ والرابع السؤال څلورم نمبر بشارت د زاهدین خلکو لپاره کوم چې دنیا ته ورکړي د توجه سره د آخرت طرف ته يقال له لا تخاف الخسران والحساب دې زاهدانو ته ویل